محافظ ختم نبوت څنګه چې تاسو ته مونږه خبره وکړله چې انسان په عمل کې کمزوري راشي نو که د الله رحم و کرم په باندې راشي نو د بخنه دا کولی شي لکه احادیثو کې دا خبره ثابت ده. تاسو ته مونږه د دې نه وړاندې خبره وکړله چې د انسان په عمل کې کمزوري راشي نو قرآن او حدیث په دې کې گنجایش پرېښی دی، خو که کله د انسان په عقیده کې خدا نخواسته کمزوري راله نو بیا قرآن او حدیث د ده سره گنجایش چې کم دی نه کوي. مثال یې داسې واخله جي لکه دا زمونږ د عقایدو سره چې کومې مسلې تعلق ساتي نو هغه قیامت باندې ایمان دی، دغه شان پیغمبران منل دي، دغه شان آسماني کتابونو باندې ایمان دی، دغه شان په فرشتو باندې ایمان دی، دغه شان چې کم دی نو په تقدیر باندې ایمان دی چې دا هر څه د الله د طرف نه دي، دغه شان چې کم دی نو جنت او جهنم باندې ایمان دی، حساب و کتاب باندې ایمان دی، عذاب قبر باندې ایمان دی. دا ټولې مسلې چې دي نو دا زمونږ او ستاسو د عقایدو سره تعلق ساتي او بیا د ټولو هغه سر چې کم دی نو هغه عقیده توحید ده، په توحید باندې ایمان دی. اوس که جي دې کې داسې وشي چې یو سړی د دې عقایدو دا خبرې چې دي دا ټولې د یو بل سره تړلې دي، که په دې کې د یو خبرې نه انکار وشي نو دا به انکار د ټولو خبرو نه حسابیږي. که د یو مسلې نه پکې انکار وشو، مثلا یو سړي وویلی چې زه ورځ د آخرت منم، زه انبیام منم، زه فرشتې منم، زه کتابونه منم، زه الله یوم منم، دا هر څه زه منم، خو یو سړی ووایي چې زه انکار کوم د جنت او د جهنم نه، ټیک شوله نو دا سړی مسلمان کیدی نشي. که د نور عملم سمي، د نور عقیدم سمي، خو چې د عقیدې په دې ټولو خبرو کې د یو خبرې نه انکار وکړو نو دا مسلمان جوړېدی نشي. ځکه د عقیدې د دې خبرو مثال، د عقیدې د دې مسلو مثال د یو بل سره په شان د زنځیر د کړو دی. لکه څنګه چې د زنځیر دا کړۍ د یو بل سره تړلې وي او زنځیر د دې دیوال نه داسې دغه دیواله پورې تللی وي نو که د دې نه منځ نه یو کړۍ ختم شي نو دا ټول زنځیر راغورځېږي. نو دغه شان د عقایدو د دې مسلو مثال دی چې دا د یو بل سره تړلي خبرې دي، دا د یو بل سره پیوس خبرې دي. که چا د یوې خبرې نه انکار وکړو نو دا د ټولو خبرو نه انکار دی، که چا د یو پیغمبر نه انکار وکړو نو دا د ټولو پیغمبرانو نه انکار دی. دغه شان یو سړی داسې دی زمونږ او ستاسو د کلمې چې دی نو دا دوه جزه دي، یو دی لا اله الا الله چې په دې کې توحید دی او بل دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په دې کې د نبی علیه السلام رسالت دی. اوس مسله دا ده جي چې ستا به عقیده دی چې الله واحد لا شریک دی، په ذات او په صفاتو کې د سره څوک شریک نشته او نبی علیه السلام مبارک دا د الله پیغمبر نبی او رسول دی. خو ګوره د دې سره سره به ستا په زړه او په دماغو کې دا راسخه عقیده وي چې نبی علیه السلام د الله نبی او رسول منم، خو د دې سره سره دا اخیرنی نبی دی، اخیرنی رسول دی، اخیرنی پیغمبر دی. که د یو سړي په دل و دماغ کې دا عقیده نه وه چې دا اخیرنی پیغمبر دی نو که د زر کرته دا کلمه ویله او د زړه نه یم ویله خو عقیده دا نه وه چې دا د الله اخیری پیغمبر دی نو دته هیڅ کله دا کلمه پیدا نه ورکوي، دا هیڅ کله په دې باندې مسلمان جوړېدی نشي. ځکه چې په دې امت باندې دا فرض دی چې نبی علیه السلام به د الله پیغمبر مني خو د دې سره سره به اخیرنی پیغمبر مني. که پیغمبر یې منو خو اخیرنی پیغمبر یې نه منو نو دا مسلمان نشي جوړېدلی. دا زمونږ او ستاسو د کلمې سره تړلې خبره ده، په دې باندې ځان پوه کول پکار دي. محمد رسول الله چې ته وې نو ستا دا عقیده ده چې نبی علیه السلام د الله نبی او رسول دی، د الله په حق او سچه پیغمبر دی، خو د دې سره دا خبره تړلې ده چې دا د الله اخیرنی نبی دی، دا د الله اخیرنی رسول دی، اخیرنی پیغمبر دی. اوس که د چا په زړه او په دماغو کې دا عقیده نه وه نو ګورئ دا په دې کلمه مسلمان نشي جوړېدی. که د بدن هر یو رګ د دې کلمې اوازونه وکړي او د زړه چې کم دی په سینه کې د دې کلمې اوازونه وکړي، خو په دل و دماغ کې دا راسخه عقیده نه وه چې دا اخیرنی پیغمبر دی نو په دې کلمه باندې دی مسلمان جوړېدی نشي. لکه څنګه چې د نبی علیه السلام مبارک نه مخکینی امتونه چې وو، مثلا د عیسی علیه السلام امتیانو دا کلمه ویله چې لا اله الا الله عیسی روح الله، دا کلمه هغوی ویله نو په هغوی باندې دا فرض وو چې تاسو به دا کلمه وایي، خو د دې سره فرضي خبره دا ده چې عیسی علیه السلام به اخیرنی پیغمبر نه منئ.
کو عیسی علیه السلام چې اخرنی پیغمبر ومنو د ده نه پسې د بل پیغمبر د راتلو عقیده ونه ساتله نو دا د پیغمبر نه انکار شو نو بیا د عیسی علیه السلام امتیان هغه بیا مسلمانان نشو جوړېدی دا په هغوی باندې لازم و چې عیسی علیه السلام به تاسو پیغمبر منئ خو اخیرنی پیغمبر به نه منئ ځکه چې عیسی علیه السلام په خپله زموږ قرآن را نقل کوي چې هغه پیشنګویي ورکوي د نبي علیه السلام د راتلو په باره کې چې زما نه وروسته را روان دی یأتي من بعد اسمه احمد چې زما نه پس یو پیغمبر را روان دی چې د هغه نوم به احمد وي نو پته ولګېده چې د عیسی علیه السلام په امتیانو دا لازم و چې عیسی علیه السلام به د الله پیغمبر منئ خو اخیرنی پیغمبر به نه منئ د موسی علیه السلام په امتیانو دا لازمه وه چې موسی علیه السلام به پیغمبر منئ موسی کلیم الله خو اخیرنی به نه منئ ځکه چې موسی علیه السلام ته په تورات کې هغې ته دا راغلي چې د آخر زمانې پیغمبر نبی علیه السلام را روان دی د هغې دا شکل و صورت دی دی صفات دي دا هر څه هغوی ته راغلي نو په هغې باندې دغه لازمه وه چې دا به وي پیغمبر خو دا به اخیرنی پیغمبر تاسو نه منئ نو لحاظه زمونږ او ستاسو عقیده دا شوه چې نبی علیه السلام مبارک د الله نبی دی او دا اخیرنی نبی دی دا اخیرنی رسول دی د ده نه پس تر قیامته پورې پیغمبر نبی او رسول دا به نه پیدا کیږي او که چا دعوه د نبوت وکړله چې زه پیغمبر یم زه نبی یم زه رسول یم نو دا به واجب القتل وي دا ګستاخي رسول دی او د ده قتل چې کوم دی دا حکومت وقت حکم دا دی چې داسې سړی قتل کا او دا ختم کا دا یوه فتنه ده ځکه چې د دعوه د نبوت وکړله او د ختم نبوت په هغه عظیم منصب چې هغه منصب هغه د نبی علیه السلام په هغې باندې د حمله وکړه په هغې باندې ډاکه واچوله نو لحاظه دا سړی څه دی دا واجب القتل دی اوس معززو موږ او تاسو ته معلومه شوه دا خبره چې نبی علیه السلام مبارک اخیرنی پیغمبر دی اوس به دې اصل خبرې ته راشو مقصدي ته چې آیا قرآن کریم نه په دې باندې څه دلایل شته او موږ به مخکې انشاءالله نورو کلیپونو کې مزید وضاحت کوو پوره تفصیل سره به د ختم نبوت دا مسله دا به موږ پوره وضاحت سره ذکر کوو قرآن کریم نه په دې باندې 101 آیاتونه دي 101 آیاتونو کې دا مسله راغلې ده چې دا پیغمبر اخیرنی پیغمبر دی د ده نه پس به بل نبی بل رسول دا به دنیا ته نه راځي دا قرآن او حدیث نه په قرآن کریم نه په 101 آیاتونو باندې دا مسله څه ده دا ثابته ده انشاءالله هغه آیاتونه کم دي نو مزید نورو کلیپونو کې به د دې موږ نشاندهي کوو تاسو به انشاءالله زموږ سره اوسیږئ او ملګرو خدمت کې خواست دی چې د ختم نبوت والې سره کم کلیپونه دي دا مخکې شیر کي ملګرو ته ورسئ دا د ختم نبوت او د ناموس رسالت خدمت دی او د قادیاني په خوله باندې ګزار دی او ګستاخانو په خوله باندې ګزار دی نو ستاسو خدمت کې خواست دی چې دا کلیپونه مخکې څومره شیر کولی شي نو شیر کوي او انشاءالله موږ سره به یې په نورو کلیپونو کې به د ختم نبوت د مسلې موږ مزید هم څه کوو وضاحت کوو. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.